د نوح علیه السلام قوم دا ټول په ټول باندې بت پرستو د بوتانو عبادتونه به کول. نوح علیه السلام ورته الله پاک جل شانه راولېږو. نوح علیه السلام ورته 9.5 کاله تبلیغ وکړو او په دې 9.5 کاله تبلیغ کې نوح علیه السلام د شپې ورپسې هم تللی دی، د ورځې پسې هم تللی دی، یوازې پسې هم تللی دی، د ملګرو سره پسې هم تللی دی او دغه رنګې یوازې عمره بللی دي، په جمع باندې عمره بللی دي. هر قسمه کوششونه حضرت نوح علیه السلام کړي دي، خو دی چې کوم کسان مسلمانان شو 80 کسان یا 82 کسان دک مسلمانان نورو ایمان نه راوړو، بلکې یو روایت کې چې الله تعالی ته په خپلو فرمایل چې دک مؤمنان دي نور په دې کې ایمان راوړونکي نشته. نوح علیه السلام په دې خلکو پسې تلو او ورته به چې کوم دی دعوت ورکاو. د قوم چې کوم سرداران دي نو هغوی به بانې لټولې د دعوت نه قبلولو دپاره، دا بانې به یې لټولې. کله به یې تا سره دا کوم رزیلان چې ناست دي نو دوی د خپل ځان نه وشړه نو موږ به تا باندې ایمان راوړو. کله به یې وي چې که تاسو چېرته په حقه باندې وئ نو تا سره خزانې ولینې، په مال او دولت کې خو موږ ستاسو نه ښه یو. کله به یې ورته وي که ته چېرته پیغمبر یې نو موږ ته د غیب علم راکړه، دا راته ووایه چې آینده وخت کې به غله ګرانېږي کو ارزانېږي. کو چېرې په آینده وخت کې غله به ګرانېږي نو موږ به زر زر ارزانه غله واخلو، ځان سره به یې سټور کړو، په ګران قیمت باندې به یې خرڅ کړو. او کله به یې ورته وي چې ته زموږ په شان د انسان یې، ته فرشته ولې نه. دا ټولې خبرې به د ایمان نه راوړو دپاره باندې لټولې، د دې دپاره به یې کولې. ته خو زموږ په شان د انسان یې، نو موږ خو تا نه فرشته وینو او نه در کې د فرشتو صفات وینو، بلکې زمونږ په شان د انسان نو رزیل رزیل چاته ویلی شي نو په حقیقت کې رزیل هغه چاته ویلی شي چې د خپل خالق او مالک نه پیژني. چې خپل خالق او مالک نه پیژني نو دا سړی چې کوم دی رزیل دی. سفیان ثوری رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو چې رزیل چاته ویلی شي، وی هغه وفرمیل چې کوم خلق د بادشاهانو د دې افسرانو د دې خوشامند دي کی، د دې چمچګیري کوي نو د چې کوم دی رزیل ویلی شي. ابن عربي رحمه الله نه چا تپوس وکړو چې رزیل چاته ویلی شي نو دوی ته وفرمیل چې خپل دین خرج کړي او دنیا به وګټي، خپل دین خرج کړي او دنیا به وګټي نو دا رزیل دی. ابن عربي رحمه الله فرمایي. او دغه ابن عربي رحمه الله نه سائل تپوس وکړو چې د ټولو نه زیات رزیل وي، عربی کې ورته ارذل وي، د ټولو نه زیات رزیل دا څوک وي؟ نو ابن عربي رحمه الله ته وفرمیل چې دې دین تباه کي، خپل دین تباه او برباد کي او پردی دنیا به جوړه کي، خپل دین تباه او برباد کي او پردی دنیا به جوړه کي، دا ټولو نه زیات رزیل وي. او امام مالک رحمه الله نشا تپوس وکړو چې رزیل څه ته ویلی شي، وی هغه وایي چې کوم خلک صحابو پسې بد رد وي نو دا رزیلان دي. ځکه که موږ ته دین در رسېدلی دی د صحابو په لار باندې موږ در رسېدلی دی نو دا رزیلان دي. نو دا د نوح علیه السلام د قوم هغې سردارانو دا خبرې وکړلې چې ستا چې کوم خلک تابعداري کوي نو هغه خو غریبانان خلک دي، په موږ کې چې کوم رزیلان خلک دی هغه ستا تابعداري کوي، په موږ کې چې کوم د ادنا درجې خلک دی هغه ستا تابعداري کوي. یعنې تاسو زموږ نه څه غوره نه یې، په مال کې خو موږ زیات یو ستاسو نه، بل نظنکم کاذبین، بلکې موږ په تاسو باندې دروغجنو ګمان کوو. نو هر پیغمبر لومبنۍ ملګرتیا دا کمزورو خلکو کړې، د غریبانانو کړې ده. کار چې هرعقل د نبي علیه السلام خط ور ولېږو نو هرعقل په دغه وخت کې ابو سفیان د روم ته تللی و، نو د ابو سفیان د هرعقل راولېږو نو ډېر تپوسونه یې دي کړي، خو یو تپوس یې دا کړی وی ستاسو په دې علاقه کې چې کوم پیغمبر د نبوت دعوه کړې ده نو د لومبني ملګرتیا کومو خلکو کړې، مالدارانو کړې وه که غریبانانو کړې وه؟ نو هغه ورته وی چې غریبانانو یې ملګرتیا کړې وه لومبی. نو هرعقل وی چې دا په حقه باندې پیغمبر ده، نو د پیغمبر په لومبنۍ ملګرتیا خامخا غریبانان کوي. مولوي صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې که زه دا قوم د غریبانان د خپل ځان نه وشړم او په ورځ د قیامت الله تعالی زمانه بیا مطالبه وکړي نو څوک به بچ کوونکي وي زما چې الله ما ته وشي غریبانان دې ولې شړلي دي، دې د غربت ته وجې نه شړلي دي،
نو چې الله دا تپوس زمانه وکړي نو زما به بیا څوک خلاصونکي نو هېڅوک به خلاصونکي نه د دې وجې نه زه دا غریبانان نشم شړلی دوی به ورته وایي ته خو مونږ ستانه چې کوم دی په فضیلت کې ښه یو مونږ سره مال دی تا سره مال نشته دی مونږ مالداران یو سرداران یو او ستا ملګرو سره مال نشته دی نو نوح علیه السلام ورته وویل چې زه خو تاسو دا نه یم چې زما سره خزانې دي دوی به ورته وایي چې تاسو خو ټول غریبانان ملګري دي سره دا خپله هم غریب نو مونږ خو ستاسو نه بیا ښه یو نو تا ته ولې الله پیغمبري درکوله مال زمونږ سره ډېر دی او پیغمبري الله تا ته درکړې ده نو نوح علیه السلام ورته چې ما خو کله دا ویل دي چې زما سره خزانې دي ما سره خزانې نشته دي ولا اعلم الغیبه او دوی به ورته وي چې دا ته پیغمبر یم ته سره علم غیب ولې نشته دی ته مونږ ته ووایه کنه چې په آینده وخت کې به څه کېږي غله به ګرانېږي که ارزانېږي به کم کار کې زمونږ خیر دی کم کار کې زمونږ شر دی نو نوح علیه السلام د هغې نه براعت اعلان وکړو چې دوی به ورته وایي دوی خو مخې ته ووایي که نه چې نوح علیه السلام دی د خپل ملګري وشړه دوی خو په تا باندې سرسري ایمان راوړل دی د زړه نه در باندې ایمان نه دی راوړی دا منافقین دي ستا سره چې کوم غریبانان دي نو دوی ایمان د زړه نه دی راوړی دا منافقین دي سرسري ایمان یې در باندې راوړلی په خوله باندې زه به د مسلمانۍ او د کامل مسلمانانو ګمان کوم او د دې په زړه کې چې څه دي په هغې الله تعالی خبر دی او زه به نیم خبر نه به تاسو خبر یې نوح علیه السلام له چیلنج ورکړو چې تا خو موږ سره ډېر بحثونه مباحثې جګړې در سره وکړلې نو بس د دې ټولو خلاصو نه ټول دا دی چې ته د کوم عذاب نه مونږ یارې نو هغه عذاب راوله